بسم الله الرحمن الرحیم د طهارت متعلق د مسائل سلسله شروع ده. موږ د طهارت متعلق د مسائل شروع کړي دي. دا هغه مسائل دي چې د هغه مسائل عوام یا خلک موږ څخه پوښتنې کوي په کمنټ کې یا د هغه رقم په واتساپ نمبر باندې د هغه مسلو جواب موږ ورکوو. که چیرې د دې مسلې تعلق د عامو خلکو سره وي نو بیا د هغه مسلې جواب موږ د میډیا له لارې ورکوو، یعنې د ویډیو په شکل کې ورکوو. که چیرې د هغه مسلې تعلق د عامو خلکو سره نه وي بلکې د یو سړي د ذاته سره وي نو بیا د هغه مسلې جواب موږ پر واتساپ باندې شخصي هغه سړي ته ورکوو. شپږم نمبر مسله دا هم ډېره اهمه، ډېره لازمي او ډېره عامه مسله ده. اکثره خلک په دې مسله کې هم مبتلا دي. یو سړي پوښتنه کړې ده، وایي مفتي صاحب اکثره وخت زه غسل کوم یا زه اودس کوم، زیاتره د غسل په دوران کې زما د غسل چې کوم څاڅکي دي هغه څاڅکي راځي د اوبو په بالټۍ کې لویږي. نو په دې وجه سره دغه د اوبو چې کومه بالټۍ ده دا د دغه څاڅکو په وجه مردارېږي او که نه مردارېږي. اکثره وخت زه دغه اوبه توی کړم، بیا دا بالټۍ ته نورې اوبه واچوم، هغه ته هم څاڅکي ولویږي، هغه اوبه هم توی کړم، بیا هغه ته نورې اوبه واچوم. نو زه په ډېر مشقت کې مبتلا یم. د دې جواب راکړه. ګوره، جواب د الله تعالی په توفیق سره عرض دی. د دې مسلې جواب دغه دی چې ته ناکه په مشقت کې ځان اچوې، ته ناکه په تکلیف کې ځان اچوې. ګوره، دین ډېر اسانه دی. الله پاک دا دین ډېر اسانه جوړ کړی دی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله پاک وایي زه یو انسان نه مکلف کوم مګر د هغه د وس، د هغه د طاقت مطابق. چې یو شی د انسان په اختیار کې نه وي، د هغه په کنټرول کې نه وي، د هغه په قبضه کې نه وي، دا د دې مکلف هم نه دی. اوس تا ناکه خپل ځان په مشقت کې اچولی دی، خپل ځان په تکلیف کې اچولی دی، خپل ځان په ټینشن کې اچولی دی. حالانکه دا مسله ډېره اسانه او ډېره واضحه مسله ده. د غسل چې کوم څاڅکي دي یا د اوداسه چې کوم څاڅکي دي دې ته نجاست حکمیه وایي. بې غسلي او بې اودسوالي دې ته نجاست حکمیه وایي. چې ته کله غسل کوې دا خپل نجاست ختموي، یا ته کله غسل اودس یا ته کله اودس کوې دا خپل نجاست ختموي، دا نجاست حکمیه ختموي. په دې دوران کې چې ستا تر بدن کمې اوبه څڅېږي، ستا تر لاسو چې کومې اوبه ځي، ستا تر مخ چې کومې اوبه ځي، ستا تر بدن چې کومې اوبه چې کوم څاڅکي ځي دې ته مایع مستعمل وایي، یعنې استعمال شده اوبه. نو دغه استعمال شده اوبه چې دي دا پاکې دي، دا نجس نه دي. دا که چیرې د یو سړي و کپړو ته ولګېږي یا و باټلۍ ته دا اوبه ولویږي یا د سړي پر بدن باندې ولګېږي، چې پر هر شي باندې ولګېږي هغه شی په دې سره نه نجس کېږي نه مردارېږي. دا د غسل څاڅکي که چیرې و باټلۍ ته ولویږي نو په دې سره دا د باټلۍ اوبه نه دي مردارې. په دې باټلۍ باندې ته خپل غسل جاري ساته، دې د بدلولو ضرورت نشته چې ته دا اوبه بدلې بیا نورې اوبه ورچې. اما که چیرې ته نجاست حقیقیه پاکه، یعنې داسې نجاست وي چې هغه معلومیږي لکه بولي یا لکه وینه یا لکه شراب، دغسې نجاست ته په اوبو باندې صفا کوې، بیا هغه څاڅکي باټلۍ ته ولویږي نو بیا هغه باټلۍ مرداره ده. دغه د غسل چې کوم څاڅکي دي په هغه سره باټلۍ نه مردارېږي. ها، دا یو شرط شته، ستا پر بدن به نجاست ظاهري نه وي لګېدلی. که د چیرې پر بدن باندې ظاهري نجاست لګېدلی وو، مني لګېدلی وو یا بل شی لګېدلی وو، بیا د هغه د څاڅکو باټلۍ ته ولویږي، بیا باټلۍ مردارېږي. که چیرې نجاست نه وو لګېدلی، د غسل تر مخه تا استنجا کړې وه، خپل مني دې ټوله صفا کړې وه یا بل داسې نجاست لګېدلی وو هغه دې پاک کړی وو، اوس ته هغسې غسل کوې نو بیا دغه څاڅکي پاک وي، باټلۍ ته دې ولویږي، هېڅ مسله نه ده. فتاوا هندي کې د دې متعلق په وضاحت سره مسله ذکر شوې ده. جلد نمبر 1 صفحه نمبر 23 فصل ثانی کې راغلي دي: جنوب اغتسل فانتزع من غسله شيء في انائه لم يفسد عليه الماء. جنوب و یو جنوبي سړی دی چې پر هغه باندې غسل واجب دی، د فرض غسل کی واجب غسل کی. فانتزع من غسله د غسل څخه شیء څاڅکي غورځي، شان غورځي، یعنې څاڅکي د غسل څخه غورځي. فی انائه د په لوښي کې چې په کوم لوښي کې د غسل کوي، یعنې دلته باټلۍ پرته ده یا یو بل لوښي پروت دی د هغه څخه د غسل کوي، دا څاڅکي غورځي په هغه کې لویږي.
لم يفسد عليهما په دې باندې اوبه نه فاسدېږي نه په دې باندې اوبه مردارېږي ځکه چې دا مایع مستعمل مایع مستعمل سره اوبه نه مردارېږي مایع مستعمل خپله پاکې اما بل شی ته نشي پاکولی یعنې مایع مستعمل دا رقم دی چې نه شی مردارولی شي نه شی پاکولی شي که کپړو ته ولګېدې کپړې نه مرداري که ته چیرې بیا اودس شوې دا مایع مستعمل دې راواخېستې اودس دې پکوي ستا اودس یې منسوي کېږي د دې حکم دا دی طاهر غیر مطهر